وایي اخره خاتمه چې د چا خرافیږي الله هم دې وساتي د دې دپاره یې 3 صفات ښودي. یو دا ده چې په چا کې د مور و پلار ازار وي خدای ناکرده مور و پلار ډېر ځوروي د دغه سړي اخره خاتمه بې ایمانه وي. دوم هغه څوک چې اولیاو ځوروي د خدای دوستان نیک خلک ځوروي هغو ته ضرر رسوي د دغه اخره خاتمه بې ایمانه وي. دریم هغه څوک چې دی ډېر تکبر کوي د دغه اخره خاتمه خدای ناکرده بې ایمانه وي. بیا د دې دپاره مثال ورکړی ده حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي ده ښه روزې نیوې لمنځونه به یې کول صدقې به یې کولې. کله چې د مرګ وخت راورسېدی د زکندن حالت یې سی نو دا خلکو کلمه ورته ویله د ده کلمه په ژبه نه جاري کېده. د ده بیبي راله د پیغمبر علیه اسلام مجلس ته او بیا ورته یا رسول الله علقمه داسې حالت ته رسېدلی داسې حالت یې د مرګ ده خو اوس کلمه ورته وایو کلمه یې په ژبه باندې نه جاري کېږي. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک هغه صحابه ور ولېږل حضرت بلال حضرت صهیب حضرت عمار دا 3 صحابه یې ور ولېږل چې تاسې ورسئ ده ته تلقین د کلمې وکئ کلمه شریفه ورته ووایاست. هغسې ورلو چې کلمه شریفه یې ورته وویله حضرت علقمه په ژبه باندې کلمه نه جاري کېده. نو پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه چې د علقمه مور و پلار ژوندي دي؟ دوی ورته وویل پلار یې وفات ده خو مور یې ژوندۍ ده. نو سړی ور ولېږئ چې تاسې ورسئ د ده مور راوغواړئ که دا راتلای سي دا دې راسي او که دا ضعیفه وي بیا به زه ورسم خپله. کله چې صحابي ورغی د حضرت علقمه مور ته ورته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تا ته امر کړی دی چې ته راسې که ته نسې راتلای بیا دی درته راځي. دا مبارک ورته وایي فداه ابي و امي په ده دې زما مور و پلار قربان وي ولې به دی راته راځي زه به ورځم. نو خپله امسا و لکړه یې راواخېسته راله د پیغمبر اسلام حضور ته ملاقات یې وکړئ. د ملاقات نه بعد حضرت پیغمبر علیه السلام پوښتنه ځینې کوي چې دا ستا زوی علقمه دا څنګه سړی ده؟ دا ورته وایي وایي دا لمونځګزاره ده او روزې به نیوي او صدقې به کولې ډېر ښه سړی ده. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي چې ته څنګه یې له ده خفه یې که خوشحاله یې؟ دا ورته وایي زه ځینې ناراضه یم ځکه ده به د خپلې ښځې خبره منله زما خبره به یې نه منله. زه ځینې ناراضه یم ځینې خفه یم نور دی ډېر ښه سړی د لمنځونه او روزې او صدقې دا هر څه یې کول. حضرت پیغمبر علیه السلام حضرت بلال ته ورسه لرګي را جمع که. حضرت بلال جګ سی د دې دپاره چې لرګي را جمع کړي. دا ورته وایي لرګي د څه دپاره جمع کوي یا رسول الله؟ دی ورته وایي د دې دپاره جمع کومه چې دلته اور ورکم او دا ستا زوی په ژوند پکې وسوځي. حضرت علقمه ورته کوي دا ورته وایي دا به څه تعجبه وي چې زما زوی به زما تر مخ ته په اور کې سوځي او دی زما د بدن یوه حصه ده یوه ټوټه ده دا زه کله برداشت کولی شم؟ حضرت پیغمبر علیه السلام ورته وایي زما د قسم په هغه ذات وي چې زما روح ته د په لاس کې ده چې د آخرت عذاب تر دغه اور سخته چې دا اوس زه د ده دپاره بلوم او دی پکې سوځم. خو که ته ده ته معافي ونه کړې ده ته به الله د آخرت عذاب ورکوي د آخرت اور به ورکوي او که ته معافي ورته وکړې نو بیا به د ده دپاره معافي زه دی په اور کې نه سوځم. دا چونکې د مور په اولاد باندې ډېر شفقت دی. ورونو دا مور پلار زموږ ستاسې دپاره یقیني درته وایم د سړي دپاره جنت هم د دوزخ هم. نو دا مور یې دستي جګه سوه ویې ویل چې زه الله په دې شاهد کوم او ملایکې شاهدانې کوم او دا ټول ناس کسان شاهدان کوم په دې باندې چې ما حضرت علقمه ته معافي وکړم. حضرت پیغمبر علیه السلام بیرته صحابه ورلیږي چې تاسې ورسئ اوس علقمه د زکندن په حالت کې پروت ده تاسې ورسئ چې دی کلمه ویلی شي که نه. حضرت صهیب حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ورلو چې ورننواتو د ده په ژبه باندې کلمه جاري ده لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وکړه. کلمه یې وویله د هغه نه بعد وفات خو په ایمان نه